که چاته ایمرجنسی مشکلات را پیښ شي، ایمرجنسی یو تکلیف راشي، یو مشکل راشي، دغه رنګې ایمرجنسی یو حالت راشي او دا وایي زه به څه کوم یار، د دې مشکل نه وتل ډېر زیات ګران کار دی، دا به څوک کوي؟ نن درته زه وظیفه یم ډېره ناشنا. صرف تاسو به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ او په هغه کې یو عمل دا وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو د عمل دا په زل نه بوځي، ستاسو ایمرجنسی مشکلات دا به الله پاک فوراً ختم کی، ستاسو ایمرجنسی حاجت دا به الله پاک ختم کی انشاءالله العزیز. کوشش محترمو کې د وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ چې ستاسو د یو شعر د وجې د چا کور بچ کېږي، د چا حالات بهتر کېږي. نو زما دپاره هم د پیدې خبره ده، څوک ذکر وکړي، څوک 2 رکعته لمونځ وکړي زما د وجې، او ستاسو لپاره هم ډېره زیاته د پیدې خبره ده او په دې سفر کې ما سره ځان شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې زموږ کومه وظیفه ده محترمو، دا وظیفه ده ایمرجنسي مشکل چاته را پیښ شي یا چاته ایمرجنسي حالات راشي یا دغه رنګې څه ایمرجنسي حاجت ته را پیښ شي او دی دا و چې د حاجت که زما پوره نه شي نو څه به کوم، دا مشکلات که زما ختم نه شي نو څه به کوم. داسې کړکېچنو حالات کې محترمو دا 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکئ، بیا تاسو تماشه کوئ الله پاک څنګه ستاسو حالات دا بهتر کوي. نو وظیفه محترم ډېره د کمال ده که یوه زنانه داسې ده د هغې خاوند دیاړي مزدوري دا نه کوي او کور کې ناسته وي، د ناستې خوند یې اخیسته وي، دا وظیفه دې دغه زنانو کې انشاءالله العزیز بهترین کار کسب به شروع کی. کو یو سړی داسې دی او د ښځې په طبیعت برابر نه ده، دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز داسې ښځه به ته الله پاک سیازه کړي د انسان مکمل په طبیعت باندې دا برابر وي. محترمو څومره چې بیماری دي، ټینشن دی، مصایب دي، د پیسو کمی دی، د رزق کمی دی، د مال او دولت کمی دی، د نوکرۍ کمی دی، دا 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکړه انشاءالله الله پاک به ټولې مسلې دا به ستاسو ختمې کړي. طریقه کار به داسې وي چې تاسو به 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکئ. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته صلات حاجت لمونځ ادا کوم په دې ذروه پر رضا د خدای حاصل تعالی را محمد کعبه شریف پلور کوم. الله اکبر. 1 رکعت برابر کې سبحان رب العظیم دیو کو، سبحان رب الاعلی دی ویلي 15 پیری، بیا به د هغې نه بعد تاسو 41 پیری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا په سجده کې 41 پیری وایي. بیا به سر رابره کې جلسه بو کې بل سجده کې به 41 پیری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا بوایي. رکعت برابر شو، پس دویم ته دویم رکعت به سورت فاتحه به وي او پسې رکوع به وکړي، دغه رنګې رکوع نه بعد یا به سجده وکړي، نو یوه سجده کې به 41 پیری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وي او دغه رنګ جلسه به وکړي. په دې بله سجده کې به هم دقه شانتې 41 پیری وکړي او د هغې نه بعد به سلام وګرځئ، تشهد به پوره کړي او درود شریف به 11 پیری په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې وي او بیا به د هغې نه بعد راولګېږي او ټول حاجات به الله پاک ته وي، ټول مشکلات به ورته وي، پریشانۍ به ورته وي، ټینشن به ورته وي، چې تا ته څه تکلیف وي دا ټول به ورته وي او انشاءالله العزیز الله پاک په ذات باندې کلک امید ساته. په یو پیره موس کولو باندې الله پاک به ستاسو ټول مسلې ختمې کړي. که په 100 نه شو په 200 وکړه، که په 200 نه شو په 300 موس جاری ساته، په الله پاک کې منو انشاءالله العزیز. بیا محترم دا وظیفه دا پرېږدو. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.